جی قدر ملکتونکو دا وغزه د تازه ګرام د تاثیر دندې چې کوم تازه ګرام بازار دلته ولاړ یم او د مخه مخ تاسو تش خالی سټینډ ګوره دا مابد دکاندار دی او د سره به داسې فروټ چې کله به مونږه زه په خپله د اسلام آباد یا پېښور نه راتلم نو د کور ته چې ما کوم فروټ وړه نو هغه به ما د دنه وړه سبزي او دغه دا ټول خلک چې کوم دنه لکه دله به فروټ له راتلل چې څومره د وس خاوندانو د ده سره به دا هر څه د تازه فروټو نه ډکو اوس چې دا روژه شروع شوې ده نو دغه فروټ چې کوم دی نو هغه دی نه راوړي او څنګه چې په سوشل میډیا باندې یو ټرینډ چې کوم دی نو هغه چلیږي چې فروټ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ګران دي او پکار ده چې خلک یې وانخلي خو د هغې باوجود بیا هم موږ په بازار کې ګورو چې ځینې خلک داسې دی چې هغه اخلي په خو د دې وجې نه مابد دکاندار چې کوم دی ما سره ولاړ دی د سره چې کوم دی چې روژه شروع شوې ده د فروټ د سره چې کوم دی نو راوړي نه دي تا مابد خان تا ولې چې کوم دی فروټ نه دي راوړي نو به د عوامو چې څنګه دا دغه شروع کړو چې بهیې په سوشل میډیا باندې چې د دې نه بایکاټ دی نو زما ورسره اتفاق و ځکه چې په دې باندې د هر سړي وس نه راتلو او د دې اخیستل هم اسراف و نو هسې لکه تا اندازه ته خو منډای ته خو نور څیزونه له خو ځای که نه نو هسې تا اندازه اخیستل چې یاره فروټ چې کوم دی څه ریټونه لري څه نرخونه لري نو د روجې نه مخکې په 120 او 130 او نیات خان امرود په 150 روپیو بیا چې د روجې که روجه کې دې راوړه نه هغه به 300 روپیو نو دا نیم په نیمه فرق هغه په 150 هم آی ریټ و بیا چې لا په 300 شو نو دا خو ډېره او دغه شانتې بیا کیله 120 روپۍ کیله و هغه وې په 300 شوه او ماڼه چې کومه په 200 او په 250 وه هغه په 3.5 شوه او کینو یو کینو په 340 روپۍ شو او د هغې هم معیار ښه معیار نه نو دا او بس دا راته ووایه چې لکه مطلب دا څیزونه به دومره ګران هم نه خو لکه دا خلک چې دلته کې دومره د خلکو د مجبورو نه پیدل اخلي بیا مطلب چې جوماتونو ته هم ځي نو په کار نه لکوټې لکوټې ګزاره کوي دا خلک نو دا د دکاندار خو چې راوړي نو هغه په سر اور بلي دا خو سبا ته پاتې کېږي هم نسخه کېږي د هغه خو هر یو دکاندار د هرې منډای 2 لکه او 15 لکه روپۍ قرضداری دی هغه خو چې راوړي نو هغه خو یې ګران نشي خرڅولی دا په دې ته دا نارې نه اورې دا چغې نه اورې د هر سړي مقابله ده موږ دلته مقابلو ته ناست یو چې تی په 10 خرڅې زه په 9 خرڅوم چې زما دا اخر ته چې که سبا ته پاتې شو ډېران ته بیا خو دا زموږ د وړو دکاندارانو کم دغه چې دی د تلې کار چې کوي د دو کار نه دی دا په کار چې سټورونه پسې ولټوي خلکو په سټورونو کې سټور کړي دي چې هغه په غټ مقدار باندې راوباسي هغو د سټورونو نه لږ لږ مال راوباسي او په خپل طبیعت کې خرڅ کوي ټیک شو لکه منډای کې چې کوم دی نو ټوله مسله چې کومه دا معامله په مردان کې پېښور کې هغه ځایونو کې دا یخ سټورونه دي دا فروټ خو د هغه ځای نه راځي دلته خو نشته زه ټیک شو خو بیا هم خیر دکانداران هم کوشش کوي یاره زه پرون په چکدره کې چې کوم دی نو ما یو بابا له ورغلم هغه په 300 روپۍ راته مڼه ووې چیکوی راته چې کوم دی نو په 500 ووې بل یو شی و هغه هم په 500 ووې خو چې کله هغه ما زه راځم اخلم ما غلطي وکړه زه ښکته راغلم بل ځای کې مې تپوس وکړو چې هغه له رالم یا د نر بچي چې کوم دی نو زوی ناست و هغه راته بیا په عقل 400 روپۍ باندې کړې وه نو زما پلار پوهېدو نه دکاندار ګران نشي خرڅولی زه ټیک شو دا ډېره مننه ډېره مننه پیسو که چا نه سیوا والي ډېره مننه او روژه د مړه زیاتې نه دی په کار ټیک شو دا خو دا د دکاندار غلطي نه ده ټیک مابد خان ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ